ګرانې مینوال السلام علیکم. زه یو ځل بیا تاسو ته د پاسین نیوز پیشو مخاطب یم دي. نن موږ راغلي یو سنګر ته. سنګر الله پاک دې سنګر له قدرتي ښکلا ورکړې ده. ولې چې هر خوا شنه شنه بوټي دي، واورې شوي دي، یو قدرتي ښایست دی. موږ راغلي سنګر ته سیل کولو. موږ باید په داسې باندې وکړو دلته مېلمانه راځي، هغوی موږ تپوسونه کوو سنګر په اړه کې راځي موږ سره. سنګر خو ډېر ښایسته ځای دی، دې ته خو د ډېر لرې خلک راځي او زموږ هم زړه دی که نه زړه کېږي کار څنګه یو که معذوره یو که روغ کار څنګه خو زړه خو د ټول یو شان دي که نه. ډېره مزه یې وکړه، انجوای وکړه، ډېر خوند یې وکړو. دلته بس دغه کوی دی چې هوټل یې نشتي او بس د روډ دا صفایي هم نشتي، ګاډي پکې خویږي راخویږي. حکومت ته دا درخواست دی چې موږ له د روډ دا صفایي وکړي. روني اوسېدونکی یم او دلته یوازې نن نه هره ورځ ډېره زیاته ګڼئ. خصوصي طور په واورو کې حکومت ته پکار دي دا روډ ښه صفایي خیال ساتي، هوټلونه او پارکونه دلته پکار دي. جی کتونکو تاسو د خلکو د میلمنو خبرې اترې واورېدلې. هغو هم د حکومت ته دا مطالبه وکړه که دلته کې هوټلې جوړې شي یا پارکونه جوړ شي، د سیلانیانو دپاره سیل ځایونه جوړ شي، نو د سواد په اقتصاد کې به ډېره تبدیلي راشي. د کیمرامین ابوبکر سره خپل کوربه عبدالله جان له اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.